نو رسول الله مبارک یو صحابي دی هغه ته وی چې ته عبد الله ابن جموح رضی الله تعالی عنہ دی یا بل لاس صحابي دی هغه سره 50 صحابه کرام تیرانداز نور کوي تاسو په دې جبل رمات باندې کینی. جبل رمات هغه دی چې کم زینه تیراندازي کیږي دا په دې میدان کې دی وړو کې شانت غر دی دا شانت غر دی چې په دې باندې ودرېږي ټول د احد میدان ته نخکاری لکه څنګه سړی په ونه باندې اوچتو خيو داسې د دې دا کاڼي داسې دي لکه څنګه دا کلیجي چې وي او داسې سوکیدار کاڼي دي په دې غر باندې. نو دلته صحابه کرام غیر چاپیر او چې بهر نسو کمل کې نو تاسو په دې باندې تیراندازي کوي چې په اسونو راځي کار څنګه راځي بس کیږي با. صحابه کرام ناستي الدا کله چې میدان ګرم شو صحابه کرام داسې کوترماری په دې مشرکین کو چې د دې املا ماته شو. په دې کې یو صحابي دی حضرت ابو دجانه رضی الله تعالی عنہ رسول الله مبارک وی سوک به زما تور واخلی د پاسه دو چې رسول الله زبې واخلم د سر نصر ټوټه توکا او دې په دې صفونو کې داسې تاویږي چې هر ځای کې ځان راسي چې چا بس خبره کوله مشرکینو دی بتو سر به تنوالو یو کس نه دی پرېخه یو زه ته ورسې چې تورې داسې کاغوي مکه واغه د خزه आवाजونه هغه ته رست شو یو صحابي ورته وی ولې رست شوي وی ځکه رست شم وی د رسول الله مبارک د توري بی عزتی و چې پاغه باندې ما خزه وجله دا صحابي پکې شهید کیږي. حضرت ابو طلحه رضی الله تعالی عنہ هغه صحابي چې کم د رسول الله مبارک د پاره هغه خپل ځان ډال جوړ کړی دی چې غشي براتلو تر دې پورې چې رسول الله مبارک بوله غشي ورکول نور صحابو ته به چې ورکه چې د غشي او وشتو رسول الله مبارک بوته داسې کته چې پچا ورپروزي او ورته فداک ابي و امي وی زما مور او پلار دی پتا باندې قربان وي او چې هغه دفاع ډیره زیاته کوله تر دې پورې چې هغه دال لړه کو خپل ځان ډالو بیا رسول الله مبارک چې کم ډکه امرو چتولو لرګي به هم دل ورکولو د وشتو الله به تنه تیر جوړ کړو داسې قربانیان دي صحابه کرام په هغه جنگ کې ورکه خو صحابه په خپلو کې لږ اختلاف راغو. رسول الله مبارک ورته وی چې تاسو باندې را کوزيږي نو دی وی چې جنگ ختم شو نو یو له صحابه په دې جبل رمات ایثار شو نور صحابه کرام را کوشو په دې کې چې دا نور را کوزيږي نو زرار ابن الخطاب د هغه ټیم مسلمان شوی نو د کیسه خپل کوي دی وی ویزه خالد ابن ولید ابو سفیان وی مونږ د مسلمانانو نه منډه والے مونږ چې چرته ته تختو په کومه حمله کو چې چرته زو مسلمان دي چرته زو مسلمانان دي ارزه کې مسلمانان مونږ د اخلاصینو وی ما چې کله وکړه جبل رمات خالی شوی صحابه خلان دی را کو شوی نو وی ما ورته وی ابو سفیان ته چې جبل رمات خو خالد وی خالد ابن ولید ته چې راځو شا طرف نه په حمله وکپاغي پشمار یو سو صحابه کرام یو له صحابه کرام یو مداغي په تور باندې مونږ اغي شهیدان ک او بیا چې مونږ لاندې راغونې مسلمانانو کې کوترماری شروع کوي ډیر شه مسلمانان دی وی چې لس صحابه کرام خو ما شهیدان کړي دي هغه ټیم لا مسلمان نو خو د انصار جرأت ته سلام دی ټول ته आवाज کوي چې دې طرف نه راځي دې طرف نه نوي بیا هغه ماته ګوډه رايوځي کوي مونږ په اسونو باندې سوار هغه پزما کو مونږ سره مقابله کول دمر جرأت د صحابه کرامو او یغي چې کله مونږ ته راو رسید نوې بیا زمونږ املا ماته کا وی ټول یو طرف نه رايوځي شو په دې وخت کې یو عبد الله ابن شهاب زهري دا یو عجیب شانت سړیو یو کافر دی نو د आवाज التنو کو د مسلمانانو جرأت خډیر عجیب خل جرأت یو شاعر وی مومن ہے بہادر ہے مجاہد ہے نہ ڈر ہے اسلام کی عظمت کے لیے سینہ سپر ہے چلک مومن دی مجاهد هم دی کې ډیر امر نشته د اسلام د طاقت د پاره غي ډیر زیات طاقت ور دي نو دا یو کس आवाज کوي رسول الله مبارک شهید شو زکه چې دا عبد الله ابن شهاب زهري د کانه راواغ رسول الله مبارک دومره تیزو وشتو چې د رسول الله مبارک غاخ مبارک مات شو بل کس راغو غم وشتو د غم سلور کسانو دي یو ورته کندو کنه رسول الله مبارک چې را پرې وته ګوډم زخمی شو پاغي کې دا غ زخم تابع راونل الته بیوش شو نو چې دی وی زخمی شو صحابه کرام دومره په عجیب کیفیت کې شو چې یو بل باندې غزار نو شروع ورته پته نه لګیدا ډیر عجیب روب په دې کې اخر کې صحابه کرام راغون شو غي وی ک رسول الله مبارک شهید شو مونږ په دې ژوندۍ باندې سکووی راضی په دې حمله کو چې مونږ
ځان قربان کو د الله په لار کې. نو دا صحابه کرام ورغه جنگ شروع کو پدې کې چې وکړه رسول الله مبارک سترګې کولو کې. نو ابو طلحه رضی الله تعالی عنہ لاس ورکو، حضرت ابوبکر صدیق صاحب لاس ورکو، علي صاحب لاس ورکو چې وکړه رسول الله مبارک نبی نه روان وي غاخ مبارک شهیدان شي و غیره اوچت کولتنا. رسول الله مبارک اعلان کیلتا ټول صحابه تن راجم شو، صحابه بیا دوباره تازه شو چې د الله رسول خو الحمدلله ژوندې د شهید شوی نه دی. نو ډیر لوی نقصان مسلمانانو ته په دې جنگ کې رسیدلې دی، ډیر لوی معرکه وه.